کمم اهم خبری دی نو هغه بیا بیا ذکر کړي. قرآن کې تکرار د آیتونو د جملو د بعض الفاظو د بعض کلمو دا موجود دی. لکه مسله د توحید دا په هر سپاره کې ذکر شوی دا بیا بیا ذکر شوی دا. مسله د آخرت دا بیا بیا ذکر شوی دا. مسله د رسالت وعد وعید دا په قرآن کې بیا بیا ذکر کیږي. دارنګ احکامات د امم سابقه حالات دا بار بار ذکر کیږي. او دارنګ سونه چې نشریاتی ادارې دي، نشریاتی اداریم یو اعلان کله بیا بیا ذکر کوي، اشتهار بیا بیا چلی چې دا د خلکو د ذهن تور دن نشي. الله اکبر کبیره. ساين بورډ کله یو کمپنی او نوی سیز اگر روباسي یو پروډکټ روباسي داغه ساين بورډ لګي، نو هغه ساين بورډ دو قدمه بعد بیا بل ساين بورډ اقا ساين بورډي خو دو قدمه بعد بیا لګي اخو بیا لګي یو سیزي. نو په ساين بورډ باندې یو اشتهار اغم زیات لګول شي. نو په دې وجه دا خبره معلومه شوه چې تکرار نه مطلقاً ممنوع دی او نه د اسلوب فصاحت و بلاغت خلاف دی. امام زرکشی رحمت اللہ علیہ قول امام سیوطی الاتقان کے ذکر کئی کہ آغتن پا غلط دے وقد غلط من انکرا کونہو من اسالیب. آغتن پا غلط دے جسوک دا گمان کئی چې تکرار د اسلوب فصاحت نه خلاف دی. امام زرکشی دا غیرت کړي چې سو کوئی چې تکرار دا بے فائدې دی، حالانکه دا سن دا تکرار د فصاحت د خوبونه دی. بیا امام زرکشی رحمت الله علیه مخ کې ورپسې ذکر کوي چې ټول انسانان مختلف طبیعتونو والا دي. د هر انسان طبیعت د بل نه مختلف دي. ټول انسانان مختلف الطبائع دي او دا طبیعتونه انسان لرا مختلف خواہشات و طرف ترابلی. پدی وجہ د دغه خواہشاتو د دروازو بندولو د پاره بیا بیا نصیحتونه کول د دینه خو علاوه بل لار نشتا. نو ګوره چې مون قرآن وګورو د لفظ تکرار پکشتا لکه لفظ الله په قرآن کې څونه ډیر ذکر شوی دی. الله لا اله الا هو له الحي القيوم. لفظ د رب پکې سو کرتا ذکر شوی، بار بار جملے پکې مکرر ذکر شوی. لکه د هر صورت په ابتدا کې بسم الله یا ان ربک لهو العزیز الرحیم. دا آیت پکې سو کرتا ذکر شوی، ان ربک لهو العزیز الرحیم وان اکثرهم لا یؤمنون. کم صورت کے ذکر شوی ان اکثرهم لا یؤمنون. حافظان پکې نشتا. وان اکثرهم لا یؤمنون دا په یو صورت کې اته کرته ذکر شوی. دا کوم صورتي؟ دې ته وی سورۃ شعراء. کوم سورۃ؟ سورۃ الشعراء کې تاسو وګورئ التپکه دا
دا جمله وان اکثرهم لا یؤمنون دا پکې اتکرته ذکر شوی دا ویل یومئذ للمکذبین دا کوم صورت کې دی سورۃ مرسلات دا په دغه صورت کې لس کرته ذکر شوی ویل یومئذ للمکذبین دارنګي په قران کریم کې د اوقات او تکرارم ذکر دی واقعاتم پکې بیا بیا ذکر دی وګوره د موسی علی السلام واقعا دا سونه زینو کې ذکر شوی دا دارنګي د مزامین او تکرارم قران کې شتا قران کریم کې د احکامات او تکرار اقیموا الصلاة بس یو زیب الله ویلو کنه چې مسلمانان و یقیمون الصلاة نو د موږ دا حکم پکې بیا بیا ذکر کړي دارنګ و اتو الزکات دا پکې بیا بیا ذکر کړي نو قران کریم کې تکرار برای تکرار نه دی یوی تکرار برای تکرار یو خبر اس بیا بیا ذکر کیږي غټیم په خلق ډکای کاغذ په ډکای پاڼې په ډکای نو قران کریم کې تکرار برای تکرار نه دی بلکې په قران کې د تکرار ډیر فواید دي ښا دا یو مستقل ټاپک دی التکرار فی القرآن په قرآن کې د تکرار فواید دي کم دی چې تکراری کنا التقبل اس پیدنی نو دا فیده بخا مخائی التبا تکرار د تاکید د پاری تکرار چې بل سوجه نی کنا نو التبا تاکیدی او د تاکید دا په هر قوم کې د دې رواج شتا استعمال شتا او کله تکرار د عبرت د پاره بل مفسرین ذکر کوي وفائدته العظما د دې تکرار غټه پیدا صدا التقریر فائدہ د تکرار التقریر ځکه اذا تکرر نو تقرر چې کله یو خبره بیا بیا کیږي نو ذهن واخلي دا نه بس یو پیرتا خبره او کو کیسه ختمه یو خبره به بیا کې ریپیټ کې به تکرار معنی یو خبره ریپیټ کول نو اذا تکرر نو تقرر چې کله یو خبره بیا کیږي نو دا ذهن کې ذهن شي نو ځکه په دې سورته رحمان کې په بی ای اعلی ربکما تکذبان نو لکه سات بس بیا وي په بی ای اعلی ربکما تکذبان دا د انسان روي خي چې دا خبره د پزین کې وردن نشي په دې وجہ امام رازی رحمت الله علیه لیکي ان فائدة التقریر التقریر ان فائدة التقریر التقریر کلا یو اوږد کلامی نو دا ممکنه دا چې یو اوږد کلام شروع شوي اړومبه خبره یې رشي نو د تجدید عهد د پارم تکرار راځي کلام دوباره ذکر کیږي کله په مقام د تعظیم کې او د خوب کې یو خبره بار بار ذکر کیږي قران کې راځي کنه الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ دغه یو ځکه سو کرته ذکر کا بیا الحاقہ وما ادراک ملحاقہ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ القارعۃ القارعہ وما ادراک ملقارعہ دا مقام د تعظیم کله یو دمکی ذکر کیږي دمکی لکه ګوره پر خبره ځان پوي کا عمل کې راولا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ګوره پوي بشي ها یقینا چې ګوره پوي بشي
پته به درته ولګي چې ته په اس سور وې او که په ټټو ذکر کا دا د څه دپاره دا د دمکې دپاره لکه پرېږده و غلط کارونه کله په مقام د تعجب کې هم تکرار راځي یو ځای کې تعجب دی لکه قرآن کې راځي فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر دا یو مقام کې فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر نو دا په قرآن کریم کې تکرار دا شتا دا په هر لغت کې شتا کله یو خبره کې تکرار راغلی دا غي متعلق جدا جدای هغه یو خبرې خو متعلق جدا جدای تاسو چې پری باندې ځان پوي کې کنه دا چې بیا مونږه تفسیری د رمضان شعبان درس کوو الکه دې کې دا خبره ده چې سوف تعلمون کلا سوف تعلمون نو بیا دلته کې توجیهات بیانېږي چې دا ډومبې کلا تعلمون سره لګي او دا ورپسې کلا سوف تعلمون سره لګي نو دا رنګې کله کله متعلق جدائی اوس په دې سورۃ رحمان کې 31 کرته ذکر شوی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو چې ته په پوه شوې که نه ستا د ذهن نه به دا خبرو دی کې خو تکرار نشته یاره دا چې 31 کرته ذکر شوی دی نو دا د دې هره پیره متعلق جدا جدا دی فبأي آلاء ربكما تكذبان د دې متعلق جدا جدا دی څنګه متعلق جدا جدا دی توجه کوئ توجه کوئ په سورۃ رحمان کې فبأي آلاء ربكما تكذبان سو کرته ذکر شوی 31 کرته اوس ځان سره نوٹ کوئ اته پیری هغه مقاماتو کې ذکر شوی چې الته د الله رب العزت د قدرت او د عجایباتو بیان دی جدا جدا قدرتونو د الله بیان شوی نو اتو مقاماتو کې د الله د قدرتونو او د عجایباتو د مبدا او د معاد سره ذکر شوی اتکرتا فبأي آلاء ربكما تكذبان د الله د جدا جدا قدرتونو د عجایباتو د انسان د مبدا او معاد اغي سره ذکر شوی اتکرتا دغه شو خجی کم ځای کې چې د جهنم د اور سختی ذکر شوی دا د جهنم تذکرہ شوی دا د اور تذکرہ شوی دا الله اکبر نو الته کې اوزینو کې ذکر شوی دی نو سجما 800 شو خجی بیا اتکرتا د جنت او د جنتیانو د تذکری سره ذکر شوی دی د جنت یو نعمت ذکر کی بیا بل نعمت ذکر کی بیا بل نعمت ذکر کی دا اتکرتا ذکر کی نو 8 جمع 7 جمع 800 شو لکه په حساب کتاب کې خصم تکړه ښا الله اکبر او اتکرتا ومن دونهما نبات ذکر کی ومن دونهما د دین علاوه نور باغونه دي د دین علاوه نور نعمتونه دي نو اتکرته ال ذکر کړي نو 8 جمع 7 جمع 8 جمع 8 سوجو 31 دا جدا جدا زې سره ذکر شوی دی ښا دا څنګه چې دا بس چته دا یو ځنه کتاب راغست شي او بس اسی پکې په بي اي آلاء ربكما تكذبان دا د دې متعلق ارزه کی جدا جدا دی گویا چې په سورۃ رحمان کې 31 متعلقات ذکر شوی دي الله اکبر مولانا اشرف علی تنویر رحمت الله علیه ذکر کوي چې په بي اي آلاء دا آلاء چې دی کنه د دې مصداق جدا جدا دی د آلاء ارزه کی ار آیت کی مصداق جدا جدا دی نو دا تکرار محض نه دی او دا سے تکرار چې متعلق جدائی دا سے تکرار چې متعلق متغایری
پاغي کې افاده تاکید می او داسې تکرار علما ذکر کوي پشان د قند مکرر خوږي قند پیجنې گلقند قند گلقند ته قند وای نو چې دا خوږ سیز بیا ننم دی سبام دی لکسات پسم ته خواږه خوري نو داغي خون جدای ښا نو علامه آلوسی رحمت الله علیه د دې تکرار باره کې وای وهذا التکرار احلى من العسل اذا تکرر دا تکرار د شاتو نه زیات خوږ دی چې الله بیا وي په بأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان وی دا د شاتو نم زیات خوږ دی ښا دا انسان ربی خی وګوره دا نعمت به در باندې کړې دی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو دا نعمت به در باندې کړې دی نو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو دا نعمت به در باندې کړې دا چې سورته رحمان ته ور شروع شو کنه بیا بتا ته خوند او مزه معلومه شي ښا چې دا الله ور پسې په بأي آلاء ربكما تكذبان بعضی مفسرین وایي چې دلته د لفظ په اعتبار سره خو تکرار دی خو د مقصد په لحاظ سره پکې تکرار نشته ځکه هر ځای د دې جملې جدا جدا دي اته کرته د نعمتونو سره دا جمله لګېدلې ده دا جمله د نعمتونو سره اته کرته ذکر شوی ده ځکه چې د نعمتونو اصول اته دي نعمتونه نه دي نعمتونه خو ډیر زیات دي خو اصول یې اته دي نعمتونه خو لا تعد ولا تحصى دي نعمتونه خو بے شمار دي خو اصول د نعمتونو اته دي یعنی د نعمتونو جرړ اته دي یو قسم باطینی نعمتونه اوس ګور استا په دی یو عنوان ځان ته غټ کتاب لیکلی شي ښا د الله نعمتونه عنوان ورکړه د الله نعمتونه نو یو قسمه باطینی نعمتونه دي باطینی دویم ظاهری نعمتونه بیا په باطینی کې ډیر شي دي په ظاهری کې ډیر شي دي یو قسمه نعمتونه باطینی دویم ظاهری دریم انفسی نعمتونه انفسی چې ستا په خپل بدن کې دا سترګې دا غوږونه دا لاس او دا خپې دې ته انفسی وي یو قسم نعمت سي باطینی بل ظاهری دریم انفسی سلورم آپاکی نعمتونه پر کائنات کې پتا بلا نعمتونه دي بری نعمتونه د دې اوچ نعمتونه بری نعمتونه بحری نعمتونه علوی نعمتونه سپلی نعمتونه نو په دې صورت کې اصول د نعمتونو اته قسمه ذکر شوي نو اته کرته په بأي آلاء ربكما تكذبان دا غي سره ولګوا او دارنګي دا په بأي آلاء ربكما تكذبان د تخویفات سره او کرته ذکر کړي په دې صورت کې او کرته تخویفات نه پس ذکر کړي دا یره کې دغه کندر روانه ده الله ته خبر کې د کند نه ګورزانو ساته دا در باندې الله نعمت نه دی فبأي آلاء ربكما تكذبان الک دغه ګوري ډاکوان دي الله د لمخ کې نو وارننګ در کو په دغه لار ګوري مزه دا نعمت نه دی فبأي آلاء ربكما تكذبان الک دغه زی ګوري پول مات شوی دی دغه زی سیلاب راغلی دی په دغه لار ګوري لاړ نشي دا نعمتونه نه دي تعالی يرم در کړی دا او ورپسې وی په بأي آلاء ربكما تكذبان نو دا پکې او کرته ذکر شوی او اشاره ده پکې چې د جهنم او دروازې دي په دې او دروازو ګوري خبر شه په دغه لاړ نشي نو او کرته په بأي آلاء ربكما تكذبان دا غي سره ذکر کړی دی او د بشارتونو سره د زیرو سره شپاړس کرته په دې صورت کې دا ذکر شوی په بأي آلاء ربكما تكذبان شپاړس کرته دې سره ذکر شوی
نو دا ټوټل شو 31 کرته. شاید چې لګړې خبره موزین کې ناشته چې دا په بی ای اعلی ربکما تکذبان دا پکې بار بار اولی ذکر شوی دی. سورۃ رحمان کې الله تبارک وتعالی د خپل نعمتونو بیان کړي. سورۃ رحمان کې د څه بیان شوی دی؟ د نعمتونو بیان پکې شوی دی. الله رب العزت خپل بندګانو ته یاد دهانی کوي چې اے زما بندګانو زما نعمتونو پیژنې او زما په نعمتونو باندې تاسو شکر ادا کړئ. نعمتونه په دې باندې یاد دهانی څه د پاره کوي چې په نعمت باندې د الله شکر ادا شي او د الله د نعمتونو قدردانی وکړي. د الله د نعمت بے قدری مکوي. یقینو کې مونږ ډېر بے قدر خلک یو مونږ سره د الله د یو نعمت قدر نشتا. ولی زمونږ استادو په یو نعمت باندې سکړاو نه دي شوی. مونږ ته پپریکا تکي الله را کړی او د دې قدر هغه چاته معلوم شي چې الله ته غ نعمت والی. لکه پسترګو یو نابینا عالم تیر شوی دی غالبا د کالوهانه پسې رحمت الله علیه وی هغه شاګردان وی چې پسې به ستا پړ باندې داسې کم یو ارمان دی. دا پسې مالی دلې او زی درس کې ناستم یو ورځ یو بیان کې مولا مخامخ ناستم. دا دواړه سترګې بالکل نه وي او زره ثوابې نه راتلم نو پلین کوچ د کالو خان سټاپ باندې لک سټاپ واغ سورلې کوزولي خو یو आवाज راتلو په دې आवाज کې داسې یو مقناطیسیت وکنه چې زوردار आवाज وو بازارو پزان پوي شوی نه مړه پلین کوچ نه راکوشو مغه आवाज پسې ګرتلم داسې. نو یو سفر غونتاو په سفر کې ناستو. اوس خو ډېر غټ مسجد دی او غټه مدرسه ده کالو خان کې. هغه وخت کې یو سفر کچا غونتا دا پیسې پکې ناستو دقه شانته ناستو. زم کې ناستم بلا کسان ناستو زاغل ترستو کې ناستم او دقه آیتونه زما اوسم په ذهن کې دي. ان الله اصطفاکی وطهرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. دا آیتونه وي په ناشنا انداز سره سترګې نه وي د کتاب حواله به ذکر کوله پلان کې صفا پلان کې جلد. مې دا د چانس د کړي وای نه د ځان له شاګردان مقرر کړي دي. یو شاګرد ورته ناسي 2 غنټه ورته تفسیر ووري بیا بل شاګرد کتابونه هم لیکلي دي تفسیر هم لیکلی یو پسترګو نابینا او دغه وګت تاریخ دی. یو مدرسه کې چې داخله کوله هغه مدرسې ولا داخله نه ورکوله وي ته خو پستر ګړون دی او بیا هغه مدرسې ولا ته مینت کولو چې تاسو سره سبق نه وایم تاسو مانه په یادو چې ما کوم سابقه کلاس ته مانه پای کې تاسو کې مشکات را ته په یاد یاد دی هدايه را په یاد یاد دا بیزاویر را په یاد یاد دی. نو هغه حافظ صاحب رحمت الله علیه دا اوسم میموري کارډو کې درسونه ملاوي الګ لګي اوره فایده ډېره درکې. وی حافظ صاحب ته شاګردان وستا پړه باندې څه غټ ارمان دی. نو وی هغه وی نور می پړه باندې ارمان نشتا خو پړه می یو ارمان دی چې ما ته الله پاک داس یو من د پاره د سترګې راکړي. څه د پاره زه د قرآن دا درس ورکوما په تراو کې دا قرآن خلکو ته اوروما نو پدې کې الله بیا بیا وي د اسمان ته وګوره د ځمکې ته وګوره د غرونو ته لږ وګوره. نو زه وایم چې الله رب العزت ما ته یو منټ سترګې راکړي که نه چې ما ته پته ولګي د الله بیا بیا وي لږ د ځمکې ته وګوره د غرونو ته وګوره د دریابونو ته وګوره. زه یو جلک ورته وګورم چې د الله بیا بیا وګوره ورته. اوس هغه سره د سترګو قدر شته او ما او تا سره سترګو قدر خو نشته. که ارڅه مو پې وکته 3 غنټې ورباندې په موبایل کې ډرامې او پردي غلط تصویران ګورئ پروا نشته یاره.
د غوږونو قدر مونږ سره نشته. خوراک سکا کو دی خوا د الله پاک په دې ګیډه کې دننه یو ډایجسټیو سیستم پیټ کړی دی. خوراک سکا کې او دی خوا ډایجسټیو سیستم دی ملبه د ناخوا خارجي. که دغه ډایجسټیو سیستم دی خراب شو نو بیا هغه یو مشر کسو دغه دا واړه بول بند شوي دغه دا واړه بول بند شوي وه زامنو اسپتال ته بوتلو هلته یې داخل که رز دوو بیا ورته څه پیپونه ولګولو ډېر په تکلیف سره دغه یورین نکاسي ورته وکړه وینې م ترې نه پکې لاړې تکلیف هم وله ډېر میلاو شو او چې کله یې د اسپتال نه را رخصتو که نه نو پیسې م ترې د دوایانو او دغې کمرې چارجز واغسته د اسپتال چارجز یې ترې واغسته او هغه زامنو د ډاکټر صاحب ډېره شکریه ادا کړه زما په پلار باندې ډېر تکلیف و او تاسو ورته علاج وکړو او باباجي په ډرک په جړا شو زامنو وله رامنډه که چې بابا ولې جاړې بیا تکلیف سیوا شو نو نه تکلیف مې نه سیوا شوی خو ومې جړل په دې باندې چې نن دې ډاکټر زما علاج وکړو زما د دې یورین او د دې پیشاب نکاسي یې راله وکړه د بدن نه په دوایانو سره تکلیف هم پکې راته و بلډ هم پکې رانه لاړو پیسې هم رانه واغستې او تاسو شکریه هم ادا کا کم رب چې زما د یورین او وغیره وغیره نکاسي کوي دغه انتظام کوي چرته مو د هغه شکریه ادا نه کړه حالانکې د بولو نه بعد دعاګانې راغلي چې کله ته د باتروم نه فارغ شوې دعا به وې چې ربه دا دونه مصیبت دې رانه لرې کو دا دونه تکلیف دې رانه لرې که که دا ارسو دا ګندونه راکې پاتې شوې وي نو څونه تکلیف به و څونه پریشانی به وه نو یې ربه زه خو ستا د دې نعمت شکر نشم ادا کولی نو غفرانکه ربه تا نه بخښنه غواړم نو د الله رب العزت نعمتونه په دې صورت کې بیانېږي او دا ډېر زیات دي دا دې دپاره چې د الله بنده دا نعمتونه وپېژني د الله شکر ادا کی د نعمت قدردانی وکړي او د شکر مطلب دا نه دی چې سړی صرف په خولي وایي شکر الحمدلله څنګه زموږ د عام خلک نه د شکر کلمه هم ورته نه ورځي وایي شکر الحمدلله نه یوازې شکر الحمدلله ویل دا شکر نه دی د الله رب العزت شکر به په ژبه سره هم وی الحمدلله به وی د دې نه علاوه په زړه سره هم د الله شکر ادا کې شکر ادا کول باللسان هم دی بالقلب هم دی او بالجوارح هم دی دې صورت کې د نعمتونو تذکره بیا شوې ده فبأي آلاء ربكما تكذبان پکې بیا بیان شوی دی انسان ته پکې یاد دهانی ده چې د خپل رب شکر ادا کا شکر په دریو طریقو سره ادا کیږي یو باللسان یو بالقلب یو بالجوارح الله رب العزت د نعمتونو شکر کول پړل باندې بد الله شکر ادا کې بیا د دې شکر ادا کولو تقاضا ده چې الله به منی په الله به ایمان ساتي دا شکر دی که ته د الله نعمتونه استعمال کې راولې او په الله ایمان نه ساتي په ماده دی ایمان دی ډېر خلک داسې شته د هغې ایمان په ماده باندې دی نه ایمان به په الله باندې لري بیا د ایمان تقاضا دا ده د الله احکامات به منې ته د الله یو حکم نه منې وې زه د الله بنده یم احکامات به د الله منې دارنګې د شکر مطلب د زړه نه منل او د خپل اعضا د خپل اندامونه د خپل جوارح دا د الله په طاعت کې لګول دا شکر دی تا ته الله مال درک دا مال د الله په طاعت کې ولګوه تا ته الله ذهانت قابلیت درک دا د الله په طاعت کې ولګوه تا ته الله دل او دماغ درکړي دا د الله په طاعت کې ولګوه
تاکہ اللہ صلاحیت خودلے دا دا اللہ پتواعت کیوں لگوا تا تا اللہ زوانی در کردے دا زوانی دا اللہ پتواعت کیوں لگوا تا تا اللہ رب العزت لاس خپی در کردی دا دا اللہ پتواعت کیوں لگوا تا تا اللہ رب العزت وقت در کردے دا وقت دم دا اللہ پتواعت کیوں لگوا تا سر چیس دی وما بکم من نعمت فمن اللہ پتا چې کم قسمه نعمت دی نو دا د الله د طرف نه دی نو دا به ته د الله په طاعت کې لګې ښه او ځان به د الله د نافرمانۍ نه ساتي ګوره ته اوسېږي په ځمکه د الله ته اوسېږي د الله د چت د لاندې خوراک چې کې د الله کې اسکاک د الله کې او د هغه شکر نه ادا کې زمونږ استادانو به کیسه کوله د جانګیري طرف ته دا خلک جبه د هغې انکو ده نو یو ښځه خاوندو دا خاوند غریب چې به کله ماسخوتن ناوخته راغی ستړی ستومانه نو ښځه به یې کور نه وه ګاونډ کې یو هندو سرانداز دا به هلته تله راتله نو یو پیره ترې نه د خاوند تپوس وکړو چې ښځې تو کې تی سړ چې زه راشم ته نه اکثر ته چېرته تللی نو دا ښځه ورته وایي سرانداز دی کل نو سرانداز دی که رسه خدمت منمت کوم را کومه نو دا خاوند ورته ډېر په حیرانتیا سره وایي کاڼه پیڼه سارې دی ګل سوڼه سرانداز دی کل خوریز کې زما کرا جامې دله زه راوړمه پیزار دله زه راوړمه پیسې دله زه در کومه غم خادې تا کور دله ما جوړ کړی دی ته خدمتونه سرانداز دی کاره کې نو الله رب العزت مو ای زما بنده سترګې ما در کړي تی په خپله خوښه استعمالی داسې مه کوه غوږونه ما در کړي تی په خپله خوښه سره استعمالی داسې مه کوه ژبه ما در کړې ده دا ته په خپله خوښه سره استعمالی داسې مه کوه د الله د نافرمانۍ نه به ځان ساتې نو دا د الله شکر ادا کول دي د الله ورکړي شوي نعمتونه دا به د الله خلاف نه استعمالی الله رب العزت مونږ ته حواس خمسه را کړي د لیدو طاقت د اورېدو طاقت قوت لامسه قوت شامه قوت ناطقه نو دا حواس دا د الله په طاعت کې صرف کول دلته بله یو خبره به یاد وساتو ګوره چې کوم دنیایي کارونه دي ایسه موږ دنیایي کارونه کوو که نه هغه دنیایي کارونه هغې ته مباحات وایي جایز کارونه دي اوس ګړی اچوله په ګړی اچولو کې خو مباح څه دي جایز څیز دی که نه ناروا نه ده ګړی دا یو مباح او یو جایز کار دی ته وایې چې زما دی دا مباح کار ځکه په دې باندې خپل دنیایي ضروریات سر کې ټیم ته پکې ګورې چې یاره په ډیوټۍ ته په وخت ورسم ته پکې نیت وکړه یاره دې ګړی باندې به زه ځان له د مونځ ټیم فکس کومه ځان له پکې الارم فکس کومه زه به 10 منټه تلاوت کوم نو ما سره به ګړی ما له به پته لګي زه به دونه وخت ذکر کوم نو ای دا ګړی ته دې دپاره نیتونه دې پکې بدل کړو دا عبادت شوخه دنیایي کارونو کې نیت څه کوه د الله د رضا نیت پکې کوه په دې وجه دین اسلام مونږ د تجارت نه منع کوي دا یو اهم عنوان دی بل د نعمتونو سره مونږه د دین اسلام او د خپل مسلمانی د تجارت نه د کاروبار نه د معاملاتو نه منع کوي بلکې زمونږ د خوږ نبی علیہ السلام حدیث دی چې لا رهبانیت فی الاسلام زمونږ په دین کې ځان ته ګډ کې ناسته نشته خلکو سره معاملات میل جول تجارات معاملات دا وکې نن داسې خلک شته او چونکې نن دور د ماډرنیزم دی ډیر خلک د ماډرنیزم نه متاثره دی هغې لکه ته وایې مونږ له بچې علم ته راکه هلکه ته راځه دین زده کوه نو ذهن کې دا کینی که زه دین زده کومه علم زده کومه قرآن ته کښېنمه بیا به هغلته ګوټ کې ناست یم او تسبیح به اړم او د دنیا د ټک به نه کومه دا یې غلط تصور دی دا غلط سوچ دی ښه
د ضروریات دنیویو نه به کټ کېږي نه دنیوي ضرورات هغې کې به هم لګېدلی دا غلط فهمي ده د خلکو چې ګینې علم دې ته وایي مولاتوب دې ته وایي دنیا ټک به نه کوي د بعضې خلکو ذهن کې دی که بچې مې علم ته داخل کو دی بیا بزنسمین نشي جوړېدی نه ستا بچې دی عالم هم یي ډاکټر دي وي انجینیر دي وي یو لوی کاروباري دي وي غټ دکان دی ده دا نه چې ګینې عالم به د دنیا کار نه کوي دی د خپل علم سره سره هغه سایډ بزنس هم کوي نو د ډېرو خلکو تصور کې دای چې یاره که زه چې علم ته راوځم دین ته راوځم نو بس غټه غټه ګیره به مې تسبیح به راسره وي دنیا کار به نه کوم نه د دنیا کار به هم کې د دنیا تجارت به هم کې نو ته چې کله تجارت کې دکانداری کې ملازمت کې نیت پکې دا وکړه چې زه به په دې خپل روزګار کې دروغ نه ویم دوکه به نه کوم خلکو ته به فایده رسوم اوس تا دا دنیایي کار ثواب شو ها خو زمونږ خو بل چاته د فایدې رسولو سوچ نشته که نه مونږ خو چې د بل خپي ووما دا بل انسان ذلیله شي دا عبادت شو دنیایي کارونه به هم کوو خپل ملازمت کې دا سوچ وکړه چې زه ډیوټي کوم 8 ګنټې په دې راله تنخواه میلاویږي نو که چېرته زه په دې 40 ګنټې کې د الله دپاره هم ډیوټي وکړم دا ته چې د چا ډیوټي کې که هغه ته د ګورنمنټ کې که د عام یو تن پرایویټ جاب کې ته د چا دپاره 8 ګنټې ډیوټي کې یا پکې اوور ټایم لګې نو دا خو ستا نه خالق دی او نه ستا رازق دی دا خو ستا رب نه دی ځکه وما بکم من نعمت فمن الله دا تاله چې څوک تنخواه درکوي دا ستا خالق نه دی دا ستا رازق نه دی او کم ذات چې دا هر څه درکړي دي او دا هر څه درکوي دا ځمکې تا دپاره پیدا کړې ده سپوږمۍ تا دپاره نور تا دپاره غرونه ستا دپاره فصلونه ستا دپاره څاروي ستا دپاره غلې ستا دپاره میوې ستا دپاره دارنګې دا تا ته روغ شکل صورت درکړی دی دا نظام انهضام او دا نظام اخراج دا جبه دا غاښونه دا شونډې دا زړه دا معده وغیره وغیره نو ګوره 40 ګنټې پوره نه خیر دی په دې 40 ګنټې کې کم از کم 15 وخته الله وي زما در کې زیری کوه که نه نعمتونه دونه ډېر دي 15 ټیمه خو زما در ته راځه لږه زیري لګوه که نه دارنګې داسې مشکله خو نه ده کال تیر شو تا سره مالو په دې مال باندې کال تیر شو دا مال ستا نصاب ته رسېدو مقدار د نصاب ته او ته مالدار وې نو نیم مال مه ورکوه ما دپاره 3 حصه مه ورکوه 10 حصه مه ورکوه مړه چې ته په 40,000 کې 1,000 روپۍ ورکړه زما دپاره دا څه مشکله شوه شو او مشکله نه ده دارنګې په دې کال کې ورته ته ما دا بدن درکړی دی د بدن در باندې حق دی د بدن ته کال کې یو پیره ټیونینګ کوه که نه خلک چې د ګاډي دا ټیونینګ وله وکړي او دا مشینري ورته برابر را برابر کړي که نه ویې لکه دویم کس ځان سره نه وړم ښه وایي دا رانینګ کې دی نو په دې میاشت کې دا خپل بدن او دا معدې دا مشینري هم رنینګ کې پرېږده ډبل لوډ د ورځې په ورته خوراک مه ورکړه روژه نیسه په میاشت کې دا ستا د بدن دپاره دي خو دا روژې عبادت دی او دا عبادت په 12 میاشتو کې په یو میاشت کې دی بیا هم رب وایي ای زما بنده خیر د افطارۍ پکې کوه پېشمنۍ ورته کوه که په سفر کې نو بس مه نیسه په سفر کې که بیماری نو سی منی سبیه نیسا سونه د رب د طرف نه کنسیشن دی دا سونه نعمتونه دي ځکه دې صورت کې بیا بیا وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان او یې چې وس دې کېږي که نه په ټول عمر کې چې ته 50 کې راشه که نه زما د خانه کعبې چکر ولګوه په غونډ عمر کې یو پیره راشه هر وخت مه راځه پیسې پې ډېرې لګي نو موږ نه د خپل منعم حقیقي چې کم ذات په موږ دا دونه نعمتونه کړي دي دغه هر یو حکم به بلا چو چرا منل پکاري
نو الله د خپل نعمتونو ذکر کولو نه پس انسانانو پیریانو لا دعوت فکر ورکي چې زما د کوم نعمتونو تکذیب بکوي. اے زما بندگانو قرآن میں دل در کړی دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان قوت گویائی میں در کړی دا تمہیں پیدا کړی زما د کم نعمت تکذیب بکے دا چې انسان ولو لیکنا دی الله طرف ته توجه پیدا شي الله طرف ته رغبت پیدا شي. نو نن موږ د دې صورت کې د نعمتونو تذکرہ ده. نعمتونه زموږ نه سغواړي شکر د الله او په دې صورت کې بیا وایي فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمن دا الرحمن دا د الله صفت خاصه ده. دا موږ په بسم الله کې وایو بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمین الرحمن. دا په قرآن کې ډیر کارا تراغلی دی. رحمان چاته وایي رحم کوونکی ته وایي رحم څه ته وایي د الله رحم به څنګه حاصلیږي. قرآن کې الله د خپل رحم او رحمت څه ته ویلی دی. نو ان شاء الله زمون سبانی درس کې با د الرحمن وضاحتي چې مونږ الرحمن او پیژنو. الرحمن قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. زمون ذمہ داری دا چې کوم ملګرو لا د درس پته نشتا چې هغه ته اطلاع ورکو چې 4 بجې درس شروع کیږي او مونږ سره به درس ته خامخازه. سورہ دا درسي دا الرحمن او دا الله د نعمتونه او دا په بأي آلاء ربكما تكذبان چې د دې دا وضاحت زمونږ او تاسو په ذهن کې کینی. الله رب العزت دې مونږ او تاسو لا د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك عزائم مغفرتك والغنيمة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یا الله زمونږ د قرآن سره دوستی مضبوطه کې ربه مونږ ته د قرآن فهم را نصیب کې ربه دا قرآن زمونږ په عمل کې راولې. ای رب ذوالجلاله دا څونه ملګري دي درس ته د لرې او د نږدې نه را یوځای کېږي. ای رب ذوالجلاله را جمع کېږي ستا د کتاب ته په کورونو کې په مال اولاد کې په جولو کې برکتونه واچې ربه خوشحالی ورته نصیب کې ربه د پریشانو نه محفوظ کې ربه. ای رب ذوالجلاله زمونږ د درس ته قبولیت نصیب کې دا زمونږ د پاره د نجات ذریعہ وګرځئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم